أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. مخکې آیاتونو کې منافقانو بعضی تذکره وا د هغې د بدو خصلتونو مسلمانانو لا تسلیم وا او تیزی ولهم ورکولو په جهاد باندې مخکې نه صداقت د رسول او د کتاب هم ذکر کړو. احد کې کم کسان شهیدان شو الله وتدا او خدا چې دا مرګ دا یوازې په میدان جنگ کې نه دی. مرګ چې الله رب العزت کمزه کې مقرر کی کله مقرر کی بس راضی نو دې دغه شهیدانو په باره کې چې کم وحد کې شهیدان شیو داغي په باره کې د دې پزړونو کې دغه خط شوی پزړونو کې به هم دا خبره راتلی او په خلی باندې به هم وي نو الله رب العزت مخ کې سورته بقره کې دا ویل چې لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات اخل کو بارکه د مو چې دا عام مړو پشان دي دا سیمه وای دل کې یو دا ګمان مکو چې دا عام مړو پشان دي ستذکرہ شی وا ورپسې تذکرہ د دیم کې چې دا شهیدان چې کله خپل حالت د دغه برزخ او د نعمتونو اینی نو پاغي باندې یو خوشحالي کې هم داخل کو بارګه چې هغه چې رستو په دې لار باندې روان دي نو دی بم موږ سره دلته کې راځي او یو زکیږي با او دي تبم د نعمتونو ملاويږي. نیو داده چې یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم خوشخبری ورکي یا خوشحاليږي نو دا ویل کېږي چې کله دی داوی یا الله داسې چې دغه خلکو ته زموږ دا پیغام ورورسي الله وې زبې ورسوم کنه نو دا غي خبره چې او لار باندې سوګلاړو شهید شو نو داغه د پاره اخواته بیا نعمتونه دي داغه د پاره بیا خوشحالي دي زائد تذکرہ کوي بیا ورپسې داغه تذکرم کوي چې کلا دو خبرې بګی کیږي یو دا چې دی چې کلا لاړل حمراء الاسد وتوي الته چې کله لاړل نو دی یو خبر دا وکړه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شه نو خلکو تر او ګرځي دوی چې هغه نه تاسو وکړو ایسو نه کړ تاسو نه یو هغه خلک مړ کړو او نه یو ځان سره سورې راوستي خدا سي وکي چې بیا زو او حمله پیګو اسی ماغه کمزوري شي دي زخمیان شي دي او زړونه درد دلی او چې بیا په سلاړ شو چې بیا لګي
لږ مهنت وغواړي. دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسولې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دې ځین روان شو. او یا کسانی پسې ولېګل لاړ لغي چارته کې وکړه لاغو زې پر خود او تختیدلیو. داغی تذکرہ دویم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ د تخته په حالت کې دا ویلو کله چې احد نه تختیدو. ولې احد کې شکست خو وختي تور باندې شکست دیته ویل کی. اول کې مؤمنانو مسلمانانو فتح وموندا بیا هغه په شکست سره بدل شو. بیا چې دی حمله وکړه ناغي به کال وګورو وي او تختیدو. کال وګورو په بدر کې وګورو. نبی کال رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګری بیا لاړ هغه ته بدر صغرا وی. بیا دایو چې کوم بدر عام دی ته بدر کبرا وی. او هغه کم چې په کې جنگ نه شوه هغه نو راغلی. لیکن خبر شي وا مسلمان خو بیا د لوز پابند پکار دی نو دی لاړل ال کې هغه نو. نبی دې خوا کې میله وا میله تلاړ ال کې اصل خرڅول وکړو. آی کې ډېر فائدہ وکړه. دا یې تذکرہ کوي شیطان لګیا دی خپل دوستان اغي یری یا د خپل دوستانو نه خلق یری. الله وی تاسو مسلمانان یې تاسو ما یریږي. منافقانو بازي خبرې هم راضي پکې. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مکوئ دا خلق بارکه چې وجل شوی دی د الله د پلار کې د الله د دین دو چتوالی د پارا د عامړو پشان دا عامړو پشان ګمان پاغي مکوئ چې دا عام مړې او دا مړې دا شهید چې د الله پلار کې وجل شوی دی دا برابر دي نه برابر نه دي. دا د عامړو پشان دي نه دي بل احیاون بلکې د دې لپاره یو قسم ژوند دی. دا چې ژوند دی په دنیا کې ګرځي نه دا غي لپاره ال دغه یو ژوند دی عین ربهم د دې رب سره دی. دا د دې رب په نسبت باندې ژوند دي رب په نسبت باندې نه د رب سره ال دغه ژوند دي او رب سره مقرب دي. دا به نزونه پکې دا پکې نز پنځ دا پلان کو باندې دي سره پنځ پلان کو باندې دي دا چې ځان مصاحب دي څو بل احیاون عند ربهم بلکې د دې لپاره یو قسم ژوند دی عند ربهم د دې رب سره يرزقون دې رزق ورکول کیږي ال دغه برزخ کې په جنت کې هغه جدا یو عالم دی پای کې دې رزق ورکول کیږي او د دې لپاره یو قسم ژوند دی. فرحین بما آتاهم الله من فضله دی خوشحالی کی پاس باندې چې الله ورکړي دی له خپل فضل نه. الله د خپل فضل نه چې دی لکم سور کړي نو باغی باندې دی خوشاله دي. لکه په خبر شي وا د بدر هغه شهیدانو الله وتوي تاسو خوشاله وي او موږ خوشاله یو سب ضرورت شته سو غواړي او یا الله جنت ته دلته کې وسو غواړو سشه ضرورت نشته نو الله وینا سو غواړي نو هغه وی یا الله موږ ژوند دي کې د لپاره چې موږ استابلان کې بیا و جنگي او بیا شهیدان شو. الله وینا دا خبر نه منل کی دا نه منم دا ما فیصله کړل چې کله دنیا ته یو چې کله د دنیا نه یو سره راغی نو بیا په دنیا ته واپس نه ځي. دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ پلار عبداللہ داغم بارے خبر شی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددے مبارک کی چال دے کہ آغا
شهادت سړی ته ملاویږي دا شهادت دومره اوچته درجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دا تمنا کوي لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل درې پیره دا ویلی زه دا غواړم چې د الله په لار کې وجلې شوې بیا دې ژوندې شوې بیا دې وجلې شوې بیا دې ژوندې شوې بیا دې وجلې شوې بیا دې ژوندې شوې او بیا دې الله په لار کې وجلې شوې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا تمنا کوي دغه تمنا کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ثم احیا او لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا او جل شوید الله پلار کې نو بیا ژوند دې شوې نو الګي هغه یو ژوند خوده برزخی ژوند دې چې غواړي نو دې کم یو غواړي دې دنیوي غواړي اقتل فی سبیل الله قتل هغه په مقابله د ژوند کې دی نو کله چې او وجل شو دنیا په لحاظ سره دې مړ شو مخکې موږ ویلو قرآن کریم کې وته هم مړ ویلې دنیا په لحاظ سره احادیثو کې وته هم مړ ویلې شوی دي زموږ د فقه کتابونو کې فتاوو کې وته هم مړ ویلې شوی دي بدایع الصنایع هغه اولنی جلد بالکل آخری صفحه دا هغه کې وایي دا د شهید دا باسی ذکر کړل او یا شهید میتون شهید مړل فی احکام الدنیا د دنیا د احکام په لحاظ سره شهید مړل هغه دنیا کې ژوند دی دنیا کې نه ژوند دی هغه په برزخ کې ژوند دی کله ته خبر وای کله ته برزخ وای هغه جدا ژوند دی هغه جدا عالم دی نو ژوند او هغه مقابله کې قتل یو قتل او وجل شوین ورپسې او احیا ژوند کړي شوې دا دنیوي معاملات دي اخوا ته چې نه هغه حیات برزخی دی جدا دی هغه زموږ کتابونه بازی ذکر کړي درې عالم دی یو دنیا دا یو د برزخ عالم دی او یو بیا د قیامت ته آخرت دنیا کی اصل روح دے بدن تابع دے برزخ کی اصل روح دے او بدن تابع دے او په قیامت کې بدواړه اصلي نو دلته چې کومه معاملہ کولای کېږي نو اول هغه د بدن سره وروستو د روح سره روح باندې اثر کیږي برزخی ژوند کې اصل معاملہ د روح سره د په بدن باندې اثر کیږي دا چې بدن بالکل اسه پروت دی اسه ډانچا دا اسه ډانچا نه دا اثر پیدا هغه برزخی حالات دی هغه ما او تا د نخ کاری الله رب عزت مخکی وی ولکن لا تشعرون تاسو به نه پوهیږئ شعور نه لرئ وګونو باندې نه معلومیږي پسترګو نه معلومیږي پلاسو نه معلومیږي په خله باندې نه معلومیږي دادا سي ژوند هغه داسې دی چې هغه په دې سيزونو باندې نه معلومي ولکن لا تشعرون شعور تاسو نه لرئ مشاعر باندې نه معلومیږي حواس باندې نه معلومیږي الله ویلې دا ژوند دی نو دا ژوند دی بس الله چې څنګه ویلې هغه شانتي دی فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشالي کوونکی په سامان دي چې الله ورکړي دي له خپل فضل نو استبشرون بالذین لم يلحقوا بهم او دې خوشالي کې په کسانو باندې لم يلحقوا بهم چې ندي ملاو شوی دي سره د دین رستو الله خوف علیهم ولا هم يحزنون په دې خبره باندې چې نه ویرا باغی باندې او نه باغم جن کیږي دادا سي ژوند دې چې په دې کې بیا غم او حزن نشتی قبر کې هم نشته برزخ کې نشته نو اخواته قیامت کې هم نه جنت اخواته جنت تلاړ شي جنت بیا جنت ته یا یستبشرون معنا دی خوشخبری ور کوي
کسانو لا لم یلحقوا بهم چې هغه ندی ملاو شي د اسرا من خلفهم د دې درستونه هغه مخکې تللی دغه او خپل نمبر پورا کړل ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بعضی داسې دي چې هغه خپل نمبر پورا کړل خپل کار پورا کړل ومنهم من ينتظر او بعضی نه دي چې هغه انتظار کوي نو یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم هغه ولا غزين خبر ور کوي خبر الله رب العزت راو رساو قران کریم په ذریعہ باندې چاغي خوش خبری درکې ورکې کسان لم يلحقوا بهم چې نه ملاو شي د دې سره د دې رستونه په دغه لار باندې روان دي لیکن لا شهیدان شوی نه دي د دې لپاره څه خوش خبری دا خوش خبری چې الله خوف علیهم ولا هم يحزنون نبی رب دی باندې او نبی غم جن کیږي کم نعمتونه چې موږ ته د برزخ کې ملاو شي د هغه نعمتونه به دې تم ملاويږي ويستبشرون بنعمت من الله وفضل دی خوشحالی کوي یا زیر ورکه په نعمت د الله باندې او په فضل باندې وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او په دې باندې چې یقینا الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو مؤمن لا الله اجر ورکه نو پورا اجر ورکه هغه ضایع کوي نه الذين استجابوا لله والرسول هغه سان چې قبول تیای کړل د الله او د الله د رسول من بعد ما صابهم القرح ورسو داغنا چې رسیدل لدی ته زخم ولې زخمیان شي دي سوګلک زخمیان شي دي سوډر زخمیان شي دي کنه سره خود هر یو سړي زخمی دي للذین احسنوا منهم دا کسان د پاره چې احسان کړل د دین او تقوا اختیار کړل اجر نظیم د پاره اجر لوی دي قبول تیا کړل دا هغه خبره وا چې سره د دینه چې هغه ته زخم رسیدل نو بیا هم کسان روان شو باجو یا کسان روان شو لاړه چې کله هغه همرا ول اسد ته ورسېدو ناغي تختیدلیو ځای پرې خو دیو دویم ورپسې دا خبره واقع بل ذکر کړي الذين قال لهم الناس دتلو کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ احد کې ویلو چې کال بدر کې بیا ګورو نو الذين قال لهم الناس کله چې ورځې نږدې شوه نو یو سړی راغی نعیم ابن مسعود اشجعی وتوی اگر راغی د جاسوسی کولا او دلته خلک یې رول نو خلکو ته وی دا خبره ذکر کې الله دا سی وی الذين قال لهم الناس دا مومنان مسلمانان دا خلق دی قال لهم الناس چې کله وی دي ته خلقو مطلب جاسوس وته وی دي الناس اولنین امراد جاسوس دي دا نو یې مسعود اشجعی دي ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلقو هغه مکه والو چې تاسو سره خبره کړو ناغي قد جمعوا لكم جمع کړي تاسو د بار لخ کړي فخشون او یریږي داغي نفذ ادم ایمانانو زیات کړي لره ایمان دې خبره دې ایمان زیات کو وقالو دي داس وی حسبنا الله ونعم الوکیل پورے زموږ د پاره الله او ډېر کار ساز دی الله نو دا سره راغله نو دی وی الګ یو خبره و جو شو نو خلاص شو کنه بس کته خلار شي تاسو نور هغه خبره کوي مرخو به نه پوری کنه چې تاسو وس خامخ بیا دومره لخر را جمع کړلی او دیش خلک اصله را جمع کړلی او دا کړلی او کړلی اے خودی سی وکي اغي به جمع کې هر څه کې خو تاسو پسې مزه ای لکه بدر خو لري زیاده نو تاسو پسې مزه ای اغي براشي دغه بشي واپس بشي ناصر کې داغي خپل یو خبره و چې موږ نه شوتله بدر لا کلا نړو نو بیلو زکیو خو په کار دا چې دی را نشینو خبره مخ نه وشي چې دی وای دا موږ هم نزو نو خبره بخلاص شي ندیب دا حربه استعمال کړه سړی ولېګه چې دا مسلمانان او ير و چې را نشي نو الذين قال لهم الناس دا مسلمانان اخر دي چې کله وی دي تا خلقو مطلب جاسوسانو جاسوس وته وي ان الناس قد جمعوا لكم يقينا خلقو مکه والو تاسو بار جمع کړلی لخرې جمع کړلی اسلحه جمع کړل فخشو نو تاسو یریږي دا غینا د کافرونو یریږي
او مسلمان کافر نه بیا ولي یریږي او صحابه کرامو نه څنګه یریدو فزاد او ایمان داغي زیات ایمان نور زیات شخه مضبوط ایمان نور زیات شه او ویزا کار وبکیو باسوکا خلک ډیر بیا بګي لوخه کیږي وقالوا حسبنا الله دیویز پرې زموږ د پاره الله ونعم الوکیل الله کار ساز دی داسې موقع کې بس توکل په الله باندې پکاره نه چې موږ به داسې وکړو داسې وکړو نه خپل بڑای م بیانوا الله طرف ته نسبت کوا الله وکي څه چې کوي الله وکي ابراهيم عليه السلام کافرانو ورته گزاره په هوا کې روان دي ملائک په سراغ لو چاوته یو سوې چاوته بل سوې اینا حسبي الله الله زمانه پاره پوره ده هغه ته وې تاسو ته ضرورت نشتی ملائکه ته وې چاوته وې اوس داسې حکم چاوي داسې حکم بچ بدی کم د دینه بدی واخله هغه ځکه لري بدی کوس کم اینا ته ضرورت نشتی اما انت فلا تاین ته ضرورت نشتی نو ملائکه ته بیا به الله نه هو واړه کنه چې الله ته بچ کی وینا د الله پر روانه الله مې نه سو الله مې نه کړ روانه مده ورته روانه الله مې اني الله مې سيزي سے ستی خیمه سوزیدل خیمه د الله دین نه پاره نال دغه خبره ملائکه ته وې منګه داو کو اوینا حسبي الله ما پر الله پوره ده علم هو بحالي دا الله علم زما په حال باندې ده الله ته پته ده زما د حال حسبي هو حسبي هغه الله زما لپاره پوره دی دلته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي صحابه کرام هم وایي حسبنا الله الله زما لپاره پوره دی ونعم الوکیل الله ډېر کار ساز دی فنقلبوا بنعمت من الله نو دی روان شو لاړل بدر تلاړ بدر کې حالت کې دی نو راغلی دی انتظار وکړو لاړل سګنيشته روان شو واپس نا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو کله چې یو ځای ته بلاړ اول دغه فتح بوشمان حالت کې ود بدري ورځي ایثارو څوک راځي څوک حمله کوي څوک سکی سره جواب ورکولش نه چې دا جو په ما خبر خلاص شو واپس کېده نو حال د ایثار ندی مال ته کې لاړ ایثار شو پړای واچو خوا کې حال ته کې بدر کې میلا وا میلې ته پکې صاحب لاړ اغي ځان تجارتونه پکې وکړه فانقلبوا بنعمت من الله نو واپس شو دی پنه مد الله باندې واپس نه فضل باندې لم يمسسم سون اور رسیدل دي تیز تکلیف وتبعوا رضوان الله دي تابعداري وګړه رضامند یاد الله والله ذو فضل عظیم الله دې لوی فضل والا انما ذالکم الشیطان یقینا دا شیطان یخوف اولیاءه چې یری خلق دا خپل دوستانو نه یخوفکم من اولیائه د خپل دوستانو نه تاسو یری نو فلا تخافوا وخافون داغین ما یریږي زمانه یریږي ان کنتم مؤمنین اس کنتم مؤمنین زکای چې مؤمنان ایادا انما ذالکم الشیطان یقینا دا شیطان یخوف اولیاءه د یرولې شي نو خپل دوستان یرولې شي او تاسو مؤمنان یې تاسو نشي یرولې شیطان په چال کې مؤمن ناراضي نو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه یقینا دا شیطان نه چې يرولې شي خپل دوستان فلا تخافوا مخافوني نو تاسو مؤمنان یې نو تاسو مې یریږي داغه نو خاص زمانه یریږي ان کوم مؤمنین کې مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلی ور کوي صحابه کرام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وهم جنکی تعالی را هغه کسان چې هغه ازغلی د کفر په کارونو کې ورمخ کې کفر کارونه کوي
انهم لا یضر الله شیئا یقینا دی ضرر نشي ورکولای الله تعیس الله ته ضرر نشي ورکولای دا الله دین ته ضرر نشي ورکولای لا یضر الله دا الله دین ته ضرر نشي ورکولای لا یضر دین الله یرید الله غواړي الله لا یجعل لهم حظا فی الاخره چې دې نه ګرځي دا غي د پاره حصہ په آخرت کې ولهم عذاب عظیم یې پاره عذاب دې لوی عذاب دې د خلکو د پاره یہ دیزی مانے بس وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا او ګمان مکوئ پاکستان باندې چې قتل کړي شي دي وجل شي دي د الله په لار کې د الله د دین نو چتواله د پاره د عام مړو پشان بل احیاون بلکې د پاره یو قسم ژوند دی عند ربهم د رب سره یرزقون دي رزق ورکول کی فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشالي کی دي واغ سبانه چې الله ورکړي دي من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم او دي خوشالي پاکستان باندې یا خوشالي ورکه دې زیره ورکه یا کسان لم يلحقوا بهم چې نه دي ملاو شي د دې سره من خلفهم د دې درستونه الله خوف علیهم ولا يحزنون چې نو یرا په دی باندې او نه په دی غمجن کیږي یستبشرون بنعمت من الله وفضل دې خوشالي یا زیر ورکه په نعمت الله باندې د الله په فضل باندې وان الله لا یضيع اجر المؤمنین اب دې باندې چې یقینا الله نه ځاګي اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لله یا کسان چې قبول ځای کړل د الله والرسول او د الله د رسول من بعد ما صابهم القرار رسول داغنه چې رسیدل لدی د زخم للذین احسنوا دا کسان لپاره چې احسان کړل د دین او تقوا تقوا اختیار کړل اجر عظیم دی پاره د اجر دی لوی الذين قال لهم الناس دا کسان چې کلوي دي ته خلقو ته جاسوس وته ان الناس قد جمعوا لكم يقين خلقو علم کې والو جمع کړل تاسو د پاره لخ کړي فخشوا من داغین ویرگی فساد و ایمان و زیادی کو دل رئی ایمان وقالو دیوی حسبنا اللہ پورے زمون پارا اللہ و نعم الوکیل او دیر خکار ساز دیں فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل ندی واپس شو پا نعمت دا اللہ بانی و فضل بانی ولم یمسسم سوچی نو رسی دلی تیز تکلیف واتبعوا رضوان اللہ دی تابداری در رضامندی دا اللہ واتبعوا رضوان اللہ والله ذو فضل عظیم الله دې لوی فضل والا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء یقینا دا شیطان دې چې یری خپل دوستانو لرا یا يرول شي خپل دوستانو لرا یا یری تاسو د خپل دوستانو نه فلا تخافوهم تاسو مې یریږي داغینه وقافونه زمانه یریږي ان کنتم مؤمنین کای مؤمنان یا اذ کنتم مؤمنین زکه چې ای مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او نه دی غم جن کې تعالی را کسان چې زغلی د کفر په کارونو کې د کفر کارونه کوي پای کې مخکیواله کوي انهم لا یضر الله شیئا یقینا دې سره نشور کولای الله تعالی دین ته یرید الله ولا یجعل لهم حظا واری الله چې او دې نه ګرځي دې د پاره صحیح حساب اخرت کې ولهم عذاب عظیم دې پاره عذاب لوی الله رب عزت مولا قرآن و سنت بنا توفیق هذا هو غير أسبق وتبسم